درې حیثیت لري محترمو د ووټ. او لومبنی حیثیت یې دا شهادت ته ده، ګواهي ورکول دي. رب کریم قرآن کی فرمائی وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. گواهی پټول دا حرام دی، دا ګناه ده. گواهی باندې پیسې اغستل دا حرام دی. هغه نو که تا گواهی پټه کړه، تا ته ښه پته ده څومره امیدواران ولاړ دي، ټولو کې موازنه وکړه. ستا د علاقې دي، ستا رشته داران دي، ستا عزیزان دي، ستا د مړي او د ژوندي خلق دی. ښه درته پته د ناستې او د پاستې، د عاداتو، د اخلاقو، د اطوارو، د هغې د ژوند، د هغې د دین درته ښه پته نو بیا موازنه وکړه. بیا وکړه موازنه. شریعت کم د پاره چې کم دی ګواهي رالیږلې ده. تا د غلط سړي ګواهي وکړله، سبا هغه منتخب شو، غلط کار یې وکړو، ستا پکې برابر حصه ده. رب کریم به ستانه آخرت کې تپوس کی تا هم د قوم او د ملت دپاره نقصان کړی و، صرف د ځان نقصان دی ونه کو. ستا د یو ووټ ورکولو د وجې غلط سړی منتخب شو، د ټول قوم او ملت نقصان تا وکړو. اجتماعي نقصان دی وکړو، انفرادي نقصان نه، اجتماعي نقصان دی وکړو. هغه او تا یو سم سړي ته ووټ ورکو، هغه تا یو قوم او ملت چې کوم دی اوچت کو، تا هغې ته خیر ورسو، تا را هغې دین بچ کو. هغه دا شهادت دی، دا ګواهي ده. په دې باندې ځان پوهول پکار دي. دا یو شریف فریضه ده، دا څه عامه خبره نه ده. دا یو شریف فریضه ده. الله به ستانه تپوس کي دې باره کې. او بیا لیکي لاندې ویس کم خلق چې وایي مونږ ووټ نه اچو، دا هم ګناه وکړه. د ووټ نه اچولو نه پرهیز کول دا هم ګناه ده. ولې تا شهادت ګواهي پټه کړه، تا چې کوم دی یو حق پټ کو، تا حق ورنکړه.